الله الرحمن الرحیم حامداً و مصلیا. معززانو د ایمان په نور منور خلکو، زه نن انشاءالله العزیز د روزې میاشت ته راځندې ده د دې استقبال په باره کې یو څو خبرې درته کول غواړم. اول سوال خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې بختورې میاشتې رمضان المبارک استقبال هرکلی څرنګه کویه. د دې باره کې دوه خبرې یادې وساتئ. یوه خبره خو دا چې امام الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې هم د روزې میاشت راځندې شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعاګانو اهتمام کوي چې الله په خیر راورسوي، الله دا بختوره میاشت سره د موږ دیدن وکړي او د ده دیدن له موږ سره وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعبان کې ډېرې زیات روزې نیولې او عبادت به زیات کوی، هغه به دغه چې بیا به په روزه کې مشکلات نه وي. دومه خبره ده، علامه منذري رحمت الله علیه یو کتاب ده الترغیب و ترهیب کې یو خبره لیکلې ده. یو وری رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابو پوښتنه وکړه ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تاسو د څه شي استقبال کوئ، د تاسو څوک استقبال کوي؟ نو په هغه کې صحابو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. حضرت عمر پوښتنه جن وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی را روانه ده؟ ستا دا وفرمایل نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وحی نه ده را روانه. بیا حضرت عمر پوښتنه جن وکړه چې له کافرانو سره چیرې د جګړې تیاری روانه ده؟ نو ورته وفرمایل چې نه، جګړې تیاری نه ده روانه. مخته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان الله یغفر فی اول لیلة من شهر رمضان لكل اهل القبلة. وفرمایل کله د روزې بختوره میاشت راشي نو د اوله شپه کې الله تعالی د ټولو مسلمانانو مغفرت وکړي. دا دومره بختوره میاشت ده، شوق او پاکیدت او په محبت سره د دې هرکلی پکار ده. کله چې میلمه راځي نو د قدر په نگاه سره موږ او تاسو ورته ګورو. دغسې روزه د روزې میاشت ډېر د بختوره میاشت ده، نو د قدر په نگاه سره ورته کتل پکار دي. دوم سوال دا ده چې روزې میاشتې کې به موږ څه عمل وکړو؟ قربان سم رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې موږ د روزې میاشت راځندې شوه نو د شعبان په اخري شپو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خطبه فرمایل. امتیانو ته به یې ویل قد اضلکم شهر عظیم، تاسو باندې یو ډېره غټه میاشت رارهیي ده. نو هغه خطبه ډېره غټه ده، خو زه اخري یو څو خبرې چې عمل ده 4 کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل واستکثروا من 4 خصال، تاسو 4 کارونه ډېر زیات کوئ. اول شهادت والله اله الا الله، لا اله ډېر یې. بل حدیث کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله، ټولو کې بهترین ذکر لا اله ده. په بل حدیث هم راپیاد سو یو سړي لا اله وویله، دا د موږ د تاسې عقیده ده، نو دا ثوابونه پورته اسمانو ته ځي. ملایکې ثواب راواخېست اسمان ته رهیسوه، له پاسه بله ملایکه راغله. نو په منځ کې ملاقات سره وشو. د لکې ملایکې له پاسه والا ملایکې ته شیر روانه یې ورته وویل چې د فلاني لا اله ویلې ده، الله تعالی ماته د جنت زیری راکړی، زه ور وړم. هغه حیرانه شو سبحان الله، تر اوسه لا ما ثواب نه در رسولی، الله تعالی د مغفرت زیری راوله. نو دا دومره بختور ذکر ده. دوم وتستغفرونه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل دوم کار استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او دریم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل فتسألون الله الجنه، جنت له الله تعالی غواړئ. او څلورم کار وتعوذون به النار، الله تعالی جي دوغس پناه غواړئ چې الله تعالی هم دوغس له وره بچ کړي. دا 4 کارونه به د روزې په میاشت کې کوي. یو بل سوال دا ده چې یو ډول کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کې ویلی ده د ډبل روزې ثواب ده. یو روزه خو موږ او تاسې نیسو، یو بل کار چې ورسره وکړي نو د 2 روزو ثواب هغه ده روزه ماتې خلکو ته ورک. صحابه ورته وایي چې موږ خپله غریبان خپله مړی نشو پیدا کولی، نو بل چا ته به څه روزه ماتې ورک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یوه کجیره یو ګلاس اوبه چا ته ورکوئ، بیا هم د هغه سړي د پوره روزې ثواب تا ته خدای پاک درکوي. نو دغه هم خامخا د عمل وکړي. سوال دا د رمضان ته رمضان ولې یایي؟ رمضان له رمز چې وتلی د رمز یایي سوځول وته.
نو الله تعالی په دغه میاشت کې د انسانانو ټول ګناهونه وسوځوي او یا دا چې الله تعالی سرکش شیطانان چې قید کې هغه په دوغس کې واچوي هغه وسوځېږي. الله تعالی دې د دغه میاشتې د استقبال کولو توفیق را نصیب کړي. څوک چې د دغه میاشتې قدر نه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا ورته کړې ده، الله تعالی ملایکه راولګله، رسول الله صلی الله علیه وسلم امین وفرمایل. صحابه ورته وویل چې درې بددعاوې مې وکړې، خیراوې مې وکړې. یوه دا خیرا مې وکړه چې په چا باندې روژه راشي، جبریل امین راته ویل دا وکړه چې په چا باندې روژه راشي او دوی د هغې روژې قدر نه وکړي، الله تعالی د تباه او برباد کړي. ما ورته وویل چې آمین. نو د دې بددعا د خیرا په رد کولو کې شک نشته، قبلېدلو کې شک نشته، دا خامخا قبلیږي. الله تعالی دې د دې میاشتې استقبال کولو توفیق را نصیب کړي. ویډیو خپل هم وګورئ، مخ ته هم شیر کړئ چې خلکو ته د دې فایده ورسېږي. واخر دعوانا أستغفر الله من ذنبي ومن زللي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي.